سلامونه ګرانو کتونکو، ستاسو کوربه راغلی بشیرډان تنګي دا ټیم موجود یم په شب قدر کې موجود یم او تاسو ته څنګه پته ده نن سبا محمد ماما عربي عربي چې خلک په امریکا کې پیژني، په عربو کې پیژني او یو خپل نوم دی او یو خپل پهچان دی. موږ له وخت راکو او زموږ ډېر قدر وکړو او ډېر د ښه فیملي سره تعلق لري او په شب قدر کې خپل ژوند کوي. نو نن راغلی ما ستاسو کوربه راغلی بشیرډان تنګي د ډون نیوز نماینده خصوصي اسلام آباد نه راغلی ما او بل هیڅ کار مې نه خو ما یاره زه به محمد ماما سره ملاویږم او چې ده سره زه خپل ګپ شپ ولګوم. محمد ماما هرکلی درته ویم او سیاست هم را روان دی، الیکشن هم را روان دی. خپل مینوال ته به څه وې آیا ته رنګ روډ ته تللی وې غټه جلسه وه او هغه ځینه بیا ته داسې په ګیلمن رالې دې حوالې سره زموږ مینوال ته څه وې نور ګپ شپ به هم لګو. زه خو تللی وم د مولانا صاحب کانفرنس ته رنګ روډ ته خو هلته زما دا خواهش و چې زه ریښتیک ته وخېږم او زه پکې ښې خبرې د عقلمندۍ وکړم او زه داسې خبرې وکړم چې د عقل له ډکې خبرې وکړم د ګرانۍ په باره کې او د فلسطین په هکله. خو زما خبرې چې چا اورېدلې دي نو هغه خبرې هغه سړی زما خوښوي او هغه خبرې په ما باندې هغه کوي او ریښتیک نه چې په هر ځای کې ما کښېنوي. خو چې څه وخت ما د ریښتیک موقع را نه کړه نو ما د غلام علي رور ګورنر صاحب رور چې کوم دی امیر صاحب هغه ته مې وویلي او ډېرو کسانو ته مې وویلي چې ما د ریښتیک ته پرېږدئ. هسې زما دا خواهش دی ریښتیک زما خوښ دی خو چې کله زه پرې نه ښودم زما دماغو کار پرېښودو ما له ډېر وخت ورکړو او ډېر وخت یې له ورکړو خو زما دماغو کار پرېښودو خو زما خبرې ونه منله نو به زما مغزو کار پرېښود او زه را روان شوم. ما چې کوم د علماو جامې جوړې کړې وې برګې د پیغمبر سلام د جنډې جامې هغه ما وشلولې او ما په خوله باندې یو اواز وکړو چې ما د علماو پاتې پرې اوس په دې بېګه محمد نه الیکشن را روان دی که نه نو څه پروګرام دی چاله به منډې تړلې وې پی ټي آی ورته پکې څه داسې خبره کوي موږ دا وایي چې کم سړی الله پاک ته دروند ښکاري او مشران پکې او هغه خلک پکې چې هغه شرع تدریس کوي او په هغوی باندې خلک اعتبار او یقین کوي چې د ملک بدوي امن راولي بې حیایي به ختمه کړي نو په دې کې ما ته د علماو له اوچت خلک نه په دې کې ستا په ټیک ټاک کې ماما محمد ماما یو خبره وایرل شوې وي مخکې به 3 کپه چیمس کړی و هغه لکه مینوال ته په تیزه هغه موږ دغه ویلي دي خو په خوله باندې مې ویلي دي خو موږ اوس دا خبره کوو چې مخکې به موږ والله چې اسم د خوړله و چې د علماو په پاټۍ کې راګرد شوي او بیا علماو پاټۍ له راغلي الحمدلله ډوډۍ خورو او بلکې جمع ډېره په وخت او ذکرونه کوو د علماو پاټۍ کې دغه برکت دی چې جمع به کې او هغه خلکو ته به کښېنې چې هغه په شرع باندې درس موږ چې دغه پاټۍ کې و نو موږ په شرع درس نه و زموږ له به جمع تله زموږ له به ذکر قضا کېده موږ باندې به خلکو نالت ویلي موږ به داسې خلکو ته کښېناستو چې د هغوی به ګیرې نه وي او زموږ به ګیرې وي نو موږ ته دا پاتې خوند کوي ولې چې ټول پکې شیخان او علما دي او موږ ته دا پاتې خوند نه کوي چې ګیرې نه وي او تامین او یا سکچه خلک او یا دغه خلک نو دا خلک موږ ته خوند نه کوي هغه خلک هغوی ته خوند کوي چې د هغوی ګیرې نه خواږه درانه او فلمونو والې او بدعملې او موږ ته هغه پاتې خوند کوي چې هغه شیخان یا لیماني او ښه خلک دي نو په دغه وجه باندې موږ د دې پاټۍ ته بېرته راواخلو او تر مرګه پورې موږ ملیانو ته دا وعده وکړه محمد باچا به بیا داسې کار نه کوي او د دماغو په وجه باندې هغه دا خبره یې کړې وه او نور به موږ نه د اشتیاق خواهش کوو نه به د قرصۍ خواهش کوو دا زموږ مشران دي هغوی پاس په اشتیاق ښه دي او موږ په ځمکه ښه دي دا زموږ مشران دي موږ به د دوی عزت کوو. محمد ما په دې مې پوهېږه که نه چې اصلي علاقه دې کوم ده اوریجنل د کوم ځای اصلي علاقه دا زموږ علمدو ده موږ په خام کدی کولي کدي خیلي او مومن علمسي بادیسې لنداو او راغلي شو قدر کې وڅو ډېر وخت له پلار او کم دلته په دې بیا د مدرسې سبق دی ویلې دی که د سکول سبق دی ویلې دی څنګه وړوکوالي یاره د مدرسې سبق مې ویلې دی او د سکول مې ویلې سکول یې څویمه پورې ویلې دی سکول مې تقریبا د لسمه پورې ویلې لسمه پورې او استادانو خو به نه تنګول او استادانو به نه تنګولم حد ما له بېعقل خبرې زده کولې خو مونږ اودس بې راته ښودو علم بې راته ښودو او د عقل خبرې بې راته کولو صحیح او د اخري کې د نه یو تپوس کومه دا کوم الیکشن را روان دی د لکان دي پکې دا ینګ لکان دي مختلفو
په کې پی کې به غټه مقابله تاسو سره څوک کوي لکه داسې موږ سبا غټه مقابله د پی ټی ای والا خدا وایي چې موږ دا مقابله دوی ته وکړو دا مقابله دې وکړو که نه او پی ټی ای ټیک ټاک پر عمران خان جیل کې که نه پی ټی ای والا لا هېڅ موقع په لاس نه ورځي او نه له ترقي ورځي که عمران خان را خلاص کړو نو بیا به دوی ته ترقي میلاو شي خو که عمران خان نه خلاص شوی دوی هسې ځان په ادبوي په حکومت هم ځان بېعزته کوي ځان هم شرموي خو موږ وایي چې موږ اوت علماو له ورکړو ولې چې د دوی په موږ حق کېږي او د یو پاچا حق په موږ نه کېږي چې موږ له اوت ورکړو او د علماو وخت په موږ کېږي چې دا زموږ مشران دي ولې چې دا خدای موږ له رالېږلي دي دا دین موږ له دوی په وسیله راغلی د بل چا په وسیله نه دی راغلی زما خو په خپل ځاني دا خواهش دی چې اوت عالمانو له ورکړم او دفاع هم د عالمانو وکړم او ورګرتیا هم د عالمانو وکړم او عزت هم د عالمانو وکړم او تر د مرګه پورې موږ دې پاچاهۍ کې ځان شامل کړو د ټولو خلکو ته مې دا خواست دی او په خپل هم دې پاچاهۍ کې یم تر د مرګه پورې بیا به داسې کار نه کېږي محمد ما زه یو خبره کومه زه چې اکثر سهار راپاسم ستا چا ویډیو ورکړي د پی ټي ای ویډیو زړې ویډیوګانې او اکثر چې بیا بل سر راپاسم بیا چا د مولیانو ویډیوګانې ورکړي نو دا ته څنګه خلکو له سافټویر اپډیټ کې څه حساب دی ځکه زه د خلکو لړه خوشحاله یم خو زما مینه علماو سره یو راشي وایي د پی ټي ای خبرې وکړې نو زه د خلکو له بازارګرمي کوي بازاریان دي که په چل ول ته ځان خلاصوم بیا چې پیسې مې ته وایم په چل ول خپل مطلب کې وکړم زما مینه علماو سره او د قیامته پورې به یې نه بل چا له کوم د علماو له غیر او نه صفت د علماو له بغیر د بل چا کوم او خلک به لګي چې څوک څه وایي ما په خولې ویل څه چلو شو ما لارې نورې جامې دي جنډې جوړې کړې برګې جنډې اوس ویستلې اغوستې مې وي او د بل علماو ته یم تر د قیامته پورې او نه بل چا له جوړ کوم او نه مې له بل چا څه مینه شته او که څوک یې وایي دا د سړک د غاړې او د بازار خبرې دا بازاریان دړه خبرې دړه خبره ده نو بالکل جی تاسو کته تاسو قربا راغلي بشیردان تنګي د ډون نیوز نماینده محمد مو ویلي چې کوم حقیقتي او کوم دړه خبرې نو دا زما د جمعیت سره ده او دا خو د بازار خلک دي بازارګرمۍ کوي ټک ټاکران راځي هر یو سړی زمانه د طنز او مذاق یو فلم جوړ کړي او تیر او خپل موبایل او خپل اکاونټ په مخکې کړي نو بالکل زه نن راغلی ما موجود یم د محمد ما علاقه کې په شب قدر کې او ډېرې ښې خبرې وکړلې او انشاءالله بیا به موږ راځو موږ به کوشش کوو چې دا داسې اسلام آباد ته بوځو هلته کې خشته چکرې ولې ورکو نو بالکل زه د خپلو مینهوالو ته یو ریکویسټ کوم چې راځئ نو بالکل باقاعده تعاون ورسره کوئ دا کوم چې ټک ټاکر دي دا کوم چې د لارې خلک دي رخشو والا دي داسې ډرامه باز دي نو بالکل یو نایس انسان دی او د علاقه پې ګرمه ده مشر هم دی او هر څه او بس حقیقت کې اوس خیر که ټیک ټاک جوړوي هغه تاسو نه د هېڅ انکار نشته دی خو بیا تاسو هغه ویډیو حقیقت کې والئ نو هغې بس خلک بالکل هم پې د چا سپکه مه وایه بالکل په شرع درست دی او حقیقت هغه خو ویل چې دړه مینه چا سره یې هغه پټه یو نو بالکل چې ستاسو قربا راغلی بشیردان تنګي د ډون نیوز نماینده نن د محمد ماما سره موږ دا څو خبرې وکړلې او انشاءالله بیا به هم راځو محمد ماما ستا ډېره مهرباني چې موږ له ټایم راکړو یو جهان مننه